الله رب العزت په دې مسلمانانو باندې دا دومره عذابونه دا دومره آفتونه ولې راولي؟ یو طرف ته یورپی ممالک دي غیر مسلم، هغوی باندې الله رب العزت نه زلزله راولي، نه په هغوی باندې الله رب العزت سیلابونه راوستلی دي، نه الله رب العزت په هغوی باندې بدامني مسلط کړې ده، بلکې هر قسم سہولت دا الله رب العزت هغوی له ورکړی دی. بل طرف د سیلابونو او د زلزلو د وجې نه او دغه رنګې د افغانستان د زلزلې د وجې نه د خلکو د مسلمان په ذهن کې او د هر انسان تقریبا په ذهن کې دا سوال را پیدا کېږي او شته دی چې الله رب العزت په دې مسلمانانو باندې دا دومره عذابونه دا دومره آفتونه ولې راولي؟ یو طرف ته یورپی ممالک دي غیر مسلم، هغوی باندې الله رب العزت نه زلزله راولي، نه په هغوی باندې الله رب العزت سیلابونه راوستلی دي، نه الله رب العزت په هغوی باندې بدامني مسلط کړې ده، بلکې هر قسم سہولت دا الله رب العزت هغوی له ورکړی دی. بل طرف ته مسلمان دی، نو په مسلمان باندې زلزلې، آفتونه، بدامني، دغه رنګې سیلابونه، نومې قسم ازمایش چې دی دا په مسلمان باندې راځي. دا ولې راځي؟ وجه څه ده؟ نو د دې مختصرا جوابات، او دا هر مسلمان په ذهن کې دا سوال دی، د دې مختصرا جوابات تاسې واورئ. زمونږ استاد دی حضرت مولانا حیات محمود صاحب، هغه دا سوالات د دې جوابات لیکل دی، ډېر په عظیم شان باندې لیکل دی، ډېر په ښکلي انداز باندې. بهرحال در هر مسلمان په ذهن کې دا سوال دی. اوله جواب د دې نه دا دی، دا ظاهري چې کوم عذابونه په دې مسلمانانو باندې راځي، نو د قرآن مجید نه او د احادیث مبارکو نه دا معلومیږي چې مسلمان انسان دا نشي معلومولی چې دا عذاب دی او که دا ازمایش دی، ځکه چې دا معلومول دا ډېر ګران دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام دغه رنګې د پیغمبرانو په دور کې هغوی ته دا پته لګېده د وحی په ذریعه باندې چې دا ازمایش دی او که دا عذاب دی. انسان ته مسلمان تر دې پته نه لګي چې دا ازمایش دی او که دا عذاب دی، خو مسلمان باندې الله رب العزت ازمایش راولي، او ځکه ازمایش ته الله رب العزت ډیر لوی اجر ورکوي. حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي ان عظم الجزاء مع عظم البلاء وان الله اذا احب قوما ابتلاهم. حدیث کې راځي الله رب پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي د عظیم مصیبت سره د عظیم ازمایش ته الله رب العزت ډیر عظیم اجر ورکوي. او الله رب العزت چې کله وغواړي چې د یو قوم سره مینه وکړي، د یو قوم سره محبت وکړي، نو الله رب العزت په ازمایشونو کې مبتلا کړي، ځکه الله رب العزت ته دا اوچت شي، صبر وکړي، نو الله رب العزت یې ځان ته محبوب وګرځي. بل طرف ته کافر دي، کافر خو هغوی ایمان نه دی راوړی، نو څنګه سه الله مینه کوي؟ الله خو د هغوی سره مینه کوي نه، نو ځکه الله په هغوی باندې ازمایش نه راولي. الله هغوی له اجر ورکوي نه، ځکه په دنیا کې هغوی ته هر څه میلاویږي. مسلمان دپاره خو ثواب د مسلمان دپاره هر څه دا د قیامت په ورځ باندې، نو په دنیا کې مسلمان باندې دا آفتونه راځي، دا ازمایش پرې راځي. او دویم نکته دا ده چې اسلام دا په مثال د یو ادارې باندې دی، او د ادارې یو خپل قانوني څوک هم چې په دغه اداره کې داخلیږي نو دا قانون پې لاګو کېږي، څوک هم چې دغه ادارې ته راځي نو دا قوانین به مني، دا قانون په دغه باندې لاګو شي. اسلام هم دقه شانتې دی چې کله څوک اسلام ته راځي نو د اسلام قوانین په دې باندې لاګو کېږي، د اسلام قانون دا به مني. او بل طرف ته کافر دی، نو کافر خو دې ادارې ته داخل شوي نه دي، نو هغوی باندې دا قانون نه جاری کېږي. او قانون دا دی چې کله څوک اسلام کې داخل شي دا به سخت په دې باندې به ازمایشونه راځي، په دې باندې به
مصیبتونه راځي، ځکه چې الله رب العزت له درجه چوتي، الله رب العزت له ډېر څه ورکوي، ډېر ثواب له ورکوي. بل طرف ته کافر دي، کافر خو په دې اداره کې داخل نه دي، نو الله له ثواب نه ورکوي. دې وجې نه ځکه مسلمان باندې مصیبتونه راځي. درېیمه نقطه دا ده چې قرآن مجید کې الله رب العزت د مسلمان په تدبیر باندې، د مسلمان په محنت باندې، د مسلمان په علمی محنت باندې زور ورکړی دی چې دا ټول ته حاصل کا، علم حاصل کا، د حالاتو مقابله پې کوه، تدبیر دی مضبوط کا، د حالاتو مقابله کوه. خو مسلمان بدقسمتی دا ده چې د مسلمان تدبیر دا انتهایی کمزوری دی، او چې تدبیر بدل نه کړي نو دا حالات په خامخا به راځي. قرآن کې الله رب العزت فرمایي ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، چې ځان دې نه بدل کړي الله رب العزت څوک نه بدلی. ځان د بدلیدو دپاره، فطرت د بدلیدو دپاره به کوشش کوي. دې وجې نه د مسلمان تدبیر کمزوری دی، ساینسي لحاظ سه، علمي لحاظ سه، په هر لحاظ سه د مسلمان تدبیر کمزوری دی. نو مقابله په څه شي وکړي؟ څلورمه نقطه دا ده الله رب العزت په دې مسلمان باندې په دنیا کې ازمایش راولي. ولې؟ ځکه چې ګناهونه معاف کړي نو آخرت ته به صاف سوتره لاړ شي. ازمایشونه په دنیا کې بار بار راځي، دی صبر کوي، نو په هغه صبر وجې نه الله رب العزت د دوی دا ګناهونه ختموي. نو چې ګناهونه ختم شي نو دوی به د قیامت په ورځ باندې صاف سوتره الله رب العزت ته ودرېږي. په دنیا کې به ځینې ازمایشونه په ده باندې راشي، ګناهونه ختم شي، قبر کې ته سزا میلاو شي، نو د ګناهونه ختم شي، قیامت پر ورځ باندې الله رب العزت ته به صاف سوتره ودرېږي. الله رب العزت په دغه حکم وکړي چې ځه جنت ته. او مسلمان دپاره خو په مزې، د مسلمان دپاره نومي قسم نعمتونه دا په جنت کې دي، دا په آخرت کې دي. کافر دپاره په دنیا کې مزې دي، لیکن په آخرت کې د دې دپاره انتهایی سزا دي، نومي قسم سزا به دې ته میلاویږي. قرآن مجید کې الله رب العزت فرمایي ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم. الله رب العزت قرآن مجید کې فرمایي چې کفار دي دا ګمان نه کوي چې دیو ته الله رب العزت دا رسۍ کولاو پرېښې ده، الله رب العزت دیو پرېښې دي داسې چې خیر لانفسهم، آیا چې دیو بس دا بس موږ دپاره خیري؟ الله رب العزت فرمایي نه، د دیو دپاره دا خیر نه دی. انما نملي لهم لیزدادوا اثما. الله فرمایي دا داسې چې موږ دیو پرېښې دي دا ولې؟ دا موږ د دې دپاره لیزدادوا اثما چې دیو ګناهونو کې نورم مبتلا شي، نورم ګناهونه وکړي، چې الله رب العزت له سزا نورم مضبوطه ورکړي. نو دا الله رب العزت چې د کافر باندې په دنیا کې دا سختي نه راولي، دا د دې وجه ده. پنځمه نقطه دا ده چې دا هر څه چې راځي، سیلابونه او زلزلې، د دې پنځمه نقطه دا ده چې مسلمان د کلایمیټ چینج شه، دغه رنګې د ونو کټ کول شو، دغه رنګې د ګلوبل وارننګ شه، چې په دې باندې نظر انداز وکړي ته نو دا هم د سبایي دپاره یو لویه وجه جوړېږي. او اسلام په دې شیانو باندې هم توجه ورکړې ده، لیکن په مسلمانانو کې سوشل اویرنس ډېر کمی ده. نو چې کله انسان د فطرت دا هر څه خراب کړي نو بیا خو به خامخا ته دا نقصانات، دا هر څه ته ځان ټینګي او دا زلزلې آفتونه به په تا باندې راځي. دا محض مذهبي او اسلامي خبره نه ده، بلکې دا ساینسي او علمي خبره هم ده.